Bismillahirrahmanirrahim. Bab kabari wa sariha. Bab ke bayan dan gunagunung kabiroki wa akbariha. Bab ke bayan dan akbarul kabair. Guna kabira yani ki akbarul kabair takun gunagunung. Awan. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد بن قال حدثني اسماعيل بن وليد عن سعيد بن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم بأنبئ الغائب ثلاثا جلد ذكر سيد ابي بكر الجنبي جو الامام مسلم استاذ عمرو بن محمد بن بكير وبلغ يحيى بن حبيب حارث جديد بعض سندونو كسونا رايان لا كل جبسري كسيبين ما سوى شعبنا شعبا نحت الواسط وآخر الأمر بين لا تبسرين فاتشردان جبسري كسيبين أنا أمتكم بأنبئ الغائب ثلاثة الإسلام بكان وقوم بكم एतास खबर धर्म समांदे अकबर الكبائر وأكبر الكبائر मांदे गुनाहों के दिलों के शुक्रिया गुनाहों तारीख खबर धर्म सदासन قال لهم ذلك ثلاث مرات پیغمبر صلوات و سلام تیری پیدا خبرو اي تاسو دا اکبر الكبائر تاریخ خبر دانه جنن دا تیری نبی اسلام علیه دا تکرار دا تاکید ده या तकरा दे पर कि सामे पूछी तदे पामता खबर हाजिर सामे बैदार खबर दे रन निशान दे इमाम वाला तेरा खबर को दिन को बोल रहे असल रुबाली मदद यानी भी सलाम अलैहि शराफु बिल्लाह यो शरीक दो दना तबारक व तआला सरवर वालिदैन बिरहुकूक वालिदैन वहूद هذا حقنا معبود حقنا تتبعيه حق والده يعقوب وحق ختمانا والدين وسرع يقول به أغا ختوه معنى ذلك الرحمي وسرعيه يعني سرع تعلق مساجه تعلق وسرعيه ديت حقوق بالجيبي جمعها دمور پلان تابعداري دا واجب او لازم ولیکن مور پلار تابعداري په هر څه کې واجب نه ده چې کوم امر مور پلار یې کوم شي نه مشي یعنی چې تابعداري دا وایي بلکې په جایز امور کې او معروف کې د مور پلار تابعداري دا په باندې دا واجب ده او دا لازم بلکې علماء عمرو بن سلام رحمه الله وایي حقوق حقوق حرام دي هر هغه فعل چستان نور الله تقریباً ضرر چستان سمون ته ضرر رسیږي دا کار نه حرام او یاد آئے چې خدا شک دی پدې چې دا فعل د افعال واجبون نه وي د افعال واجبون نه وي نور الله ته ضرر رسیږي خبرتي دی بدامي تابعداري نه کوي صلات طاعت المقصود المخلوق في معصيه خالق نطاعت والدین دا واجب ہے هر هغه شی چې معصیت نوي او مخالفت امر د والدینو په جایز کار کې هیڅ حقوق نه لري حقوق داري او بیا علماء چې د مور پلار تابعداري په شرعات کې نامدارنګه به علماء دا وایي چې تاسو یو کار چې غالب په صلاحیت دی او مور پلان کې باندې ناراض دي هغه کولای شي دا غالب په سلامتیا نیوي د ماخذ لري د اندام د کېدو قدرې د مور پلان اجازه دی نو هغه باندې jihad پر ځای نه د مور پلان اجازه نه لري نشي ولی د غالب هغه سلامتیا نشته سفر د علم تدریس دا د پاره چې تجارت کوي دا جائز دی بغیر د ذکر غالب تدی کی سلامتیا غالب سلامتیا د تدریس دی اجازت نه علم حاصل یا سفر د تجارت کې مناسبت لپاره دا جائز حقوق الوالدين وشهادة الزور
او دروغ گواہی شهادت الزور دروغ گواہی کول نو دا هم د اکبر الکبائر کې دا داخل دي کې شک نشته چې دا دروغ گواہی نه ماتوا شرک دا په ټول ګناہونو کې کبیره او لوی ګناه همدارنګه قتل دا هم لوی ګناه دي کې شک نشته او دا شهادت الزور په اکبر الکبائر کې راوړل دروغ گواہی کول نو دا ګناه کبیره ده او اکبر الکبائر علماء وایي دې کې تعویلات سوی دا محمول ده بچا باندې او کفر باندې معنا دا ده او شهادت الزور دروغ گواہی کول معنا یو سره دا گواہی کې چې الله سره شریک شته نو په دې باندې کافر او مشرک نو دا معنا څنګه دا کافر چې گواہی کوي هغه په دروغ باندې گواہی کوي شهادت الزور نه مراد کفر چې سره کافر شي او کفر شرک دا په اصل اکبر الکبائر یا دا محمود د مستحیل باندې یو سره وی ته دروغ گواہی کومه دا دروغ گواہی ما د حلال او یو کار حرام یو سره وته حلال دی اسلام نه حلال دی ایمان نه حلال دریم یا معنا دا چې دلته دا کبائر نه مراد اکبر من اکبر الکبائر فلان من اکبر الکبائر فلان من اکبر بعد اکبر الکبائر نشرت بعد موقوف الوالدین بعد شهادت زور نو دا معنا ته مراد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام متکئا فجلس پیغمبر اسلام تکئ وهله پیغمبر اسلام کېنه او تکرار نبی اسلام کوله فمحسن يكررها حتى قلنا ليس خاص چې پیغمبر اسلام راځي نبی اسلام تکئ وهله چې دا خبر نبی اسلام وکړو کېنه دې کې امام په اشاره دا کار ډیر مختلف شان دې کې اشاره دې کړه چې دا کار حرام دی د دې تحریم تاکید اشاره ده چې دا اعظم حرمت ده ګناهونه ټول قبیح دي خو نبی اسلام اشاره کوي چې دې خود حریره غټه او ډیره ویله د نبی اسلام او موږ دې نه تاسو چې پیغمبر اسلام شي دا تمنا صحابه او د شفقت نه پیغمبر اسلام چې نبی اسلام بار دا خبر تکرار کړ نبی اسلام په تشریح پیغمبر اسلام په دې باندې تکلیف دار کړل نبی ولی موږ راغلي کاش چې پیغمبر اسلام دا چوش او نبی اسلام دا تلش وفي قال حدثني يحيى بن مكي حديث قال حدثنا خالد بن عبد قال حدثنا محمد قال حدثنا ابي بن ابي بكر عن رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرك بالله وانظر اليه وقد نزل قوله وفي قال حدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر وكفر عن الكبائر فقال اشرك بالله وقد نزل وانظر اليه وقال لا انبئك باكثر الكبائر قال قول السوء قال شهادة السوء قال شعبة واكبر كلمة شهادة الشرك ما حدث ما پیغمبر اسلام شهادت الزور ویلې دا شهادت الزور دا په ګناو دغه په روایت کې مختلف روایت راځي ورسته یو حدیث کې راځي نبی اسلام یې چې د سمع المؤمنات دغه هغه ګناونه نه ځان سره چې هغه د انسان حالت بعد روایت کې ډیر راځي دا اول روایت نبی اسلام اکبر الکبائر ثلاث بعض روایاتو کې سلور داراني حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه تقول شو د کبائر متعلق هغه په روایت کې ورغلي فقال رياء الى 70 دا وځي په کبائر ګناونه د اویا او بیا وایي الى 700 اقربا وسوته دې روایتونه معلومیږي چې حسب د ګناهونو کبیره او دا په یو عادت کې دانش چې دا ګناهونه کبیره چې د دې اماسوانو ګناهونه کبیره دي
دلته پیغمبر علیه السلام وی کبائر داودانی و دلته نبی علیہ السلام کا اختصار هو کې ذکر بعضو کې دریو بعضو کې څلور خدای نبی علیہ السلام چې دا کوم عادت ذکر کړي د دې نه مراد ابحث الکبائر چې کبائرو کې بیا ډېر سخت ګناهونه هغه ده یا نبی علیہ السلام چې دا کوم عادت ذکر کړي دا په بعد کثرت د وقوع سره چې کوم ګناهونه ډېر واقع کېږي دا ذکر نبی علیہ السلام کړي او خاص کر نبی علیہ السلام د هغه ګناهونو ذکر کړي چې کوم په زمانه د جاهلیت کې واقع دي د زمانه د جاهلیت کې شرک داړي زیات حقوق الوالدین زیات همدارنګه قتل د نفس داړي زیات مثال وسته صحه داړي زیات دا زیات اګه د مان دی یتیم داړي زیات سود دی کی عام د نبی علیہ السلام دا ذکر معنا دا چې د جاهلیت په دور کې کوم ګناهونه ډېر واقع کېدل دا هغه ګناهونو ذکر دا نبی علیہ السلام دا کړی نو معنا دا چې دلته مراد د کبائر نه بعضی کبائر نه مراد دا داسې ګناهونه کبیره شته چې په روایت کې دا ذکر یو سړی مور نه تندل کې دا ذکر کوي دا نبیمت شغل کوي کول دلته ذکر نه استبراء من البول وصري نبي ومثال حكومه احتكر رواني بول في دې ذکر نه دا په ګناهونو کبیره يمين الرموز گناہ کبیرہ رضا ذکر استحلال بیت اللہ الحرام هغه گناہ کبیرہ رضا ذکر دلته نه دی نو معلومیږي چې ټول گناهونه کبیرہ نه بعض گناهونه کبیرہ څخه مراد نو په بعضو کې پیغمبر علیه السلام بعض حالات تدریج کړي بعض صدور بعض حقوق النبي صلی الله علیه وسلم دا ذکر بیا د علماء اختلاف په حد کبیره او تمیز کې په مابین د صغیره او د کبیره یا ګناه کبیره حد ګناه کبیره څه او د صغائر او د کبائر په مابین کې تمیز شته کنه ګناه ټول ګناهونه کبائر او دنا ګناهونه ته موږ د خدا صغائر او د کبائر په دې کې د علماء مختلف اقوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے چې کوم چیز الله منع کړی دا کوي الله وی مشوا دا ټول په ګناهونو کبیرو کې دا داخل ولی هغه وی د هر مخالفت چې کوي د هر مخالفت څخه بس تر الله برای لوی دا د الله جلال صدا کوي دومره عظیم لوی ځان مخالفت کې هر مخالفت کول کوم څه کوي په نسبت سره الله جلال سره الله لوی دا نو دا کوي دا د ابن عباس رضی الله عنه راځي دا اینما سوا جمهور علما سلفا و خلفا بلکې څومره تفسیر علما او فقها دي متکلمین دي محدثین دي هغه چې ګناهونو کې تقسیم شته ګناهونو دوه قسمه دي یو صغیره دي او بل کبیره د ابن عباس رضی الله عنه دا روایت به تنه چې ابن عباس رضی الله عنه په تقسیم باندې قائل دي چې ګناهونه دوه قسمه دي یو صغیره او بل کبیره ځکه چې قرآن پاک احادیث مبارکه همدارنګه استعمال د امت سلف او خلف او خلفا په دې باندې دال چې ګناهونه دوی چې دا ورته ګناه دا لوی ګناه معنی کې ګناهونه کې تقسیم داشته چې تقسیم شته نو څنګه تقسیم دي ګناه کبیره چا ته وایي چې لکه په دې کې یو راځي د امام غزالی رحمه الله امام غزالی رحمه الله هغه د تبیری او د تلوی په ماده کې د څرګ انکار څرګ هغه انکار نو امام غزالی رحمه الله وایي هر مخالفت دا قدیمه ده په نسبت سره جلال تعالی دا قدیمه ده لیکن شک نشتا چې بعضی د بعضو نه لوی دي بعضی د بعضو معنا هر مخالفت الله دا کبیر دی دا گناه ده او دا بعض گناه دی د بعضو نه لوی ده نو هغه تقسیم چې کوي په دې اعتبار باندې
امام غزالی رحمه الله وایي چې بعضې ګناهونه داسې دي چې څه اعمال کې په دې اعمالو باندې ګناهونه معاف کېږي، څه عمل کې نیکي کې په نیکیو سره بدي دي. ان الحسنات یذهبن السیئات، مثال پنځه وخته لمونځونه کې، روژه نیسي، حج کې، عمره کې، اودس کې، د عرفې روژه نیسي، د عاشورې روژه نیسي، ته ولګې تهجد کې، افعال حسنه کې دې سره ګناهونه معاف کېږي. بعضې ګناهونه ورسره معاف شي، بعضې ګناهونه داسې دي چې دغه اعمال سوا په دې اعمالو باندې ګناه لګېږي نه، هغه بیا په دې د ګناه نه معاف، هغه نه معاف. ځکه په حدیث کې چې کله د ګناهونو کفاره ذکر شي، بعضې اعمال د ګناهونو کفاره لګېږي، نو هغه روایت کې راځي ما لم یخش کبیره، چې تر څو یې کبیره نه کړي په دې اعمالو باندې ګناه معاف کېږي، چې کبیره وکړه په دې اعمالو باندې معاف کېږي نه. مثال منځونه وغیره دا اعمال چې ګناه معاف کوي ورسره، نو دا صغیره چې په دې اعمالو باندې معاف کېږي نه، نو دا کبیره ده، دا کبیره ده. صغیره ګناه هغه ده چې څه اعمال وکړي په دې اعمالو باندې دا معاف کېږي، خو لیکن ګناه بیا د دې نه وځي نه، په نسبت سره جلال د والي تعالی ته دا ټولې قبیحې دي، دا ټولې قبیحې دي. خو دومره ده چې بعضې ګناهونه د بعضو نه اعظم دي، بعضې ګناهونه قبیح دي او بعضې چې دي نو هغه اقبح، هغه دا تقسیم دي چې کوم اعمالو معاف کېږي، صغایر که نه معاف کېږي، دا کبایر. دې په دې کې دویمه رایه د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما راغلې، هغه وایي کبایر هغه ګناهونه دي چې الله تبارک وتعالی فیصله کړې ده، هغه ګناه متعلق چې دا سړی به ورته داسې دی، یا به دا سړي باندې د الله غضب، یا دا سړي باندې به د الله لعنت، یا دې سړي لپاره عذاب علیم دردناک عذاب الله ورکړي، چې د چا متعلق دا حکم شریعت کړی دی، الله تبارک وتعالی فیصله کړې ده د اور یا د لعنت یا د غضب، دا کبیره ګناه دې ته ویل کېږي کبیره ګناهونه. مثال دروغ کبیره ګناه ده، د لعنت راغلی. همدارنګه شرک دا کبیره ګناه ده، ځکه دې دپاره چې دی نو اور هغی دی. همدارنګه نو یو سړی منافقت دی، هغې دپاره عذاب علیم راغلی، د الله عذاب ملوي، دا ګناهونه. حسن بصري رحمه الله هغې هم دا رایه چې کوم ګناهونو باندې الله تبارک وتعالی وعید ذکر کړی، دا ګناهونه کبیره دي او که نه دا صغیر. د دې نه ماسوا د حسن بصري ابن عباس رضی الله عنهما ماسوا نور علما وایي چې کوم الله تبارک وتعالی وعید حقوق ذکر کړی، یا دنیا کې حد مقرر شوی دا لپاره چې دې لپاره حد ملوي، دا ګناهونه کبیره دي. لکه دنیا کې مثال زنا لپاره حد دی ګناه کبیره ده، قتل لپاره حد دی ګناه کبیره ده، غلا لپاره حد دی دا ګناه کبیره ده. نو محسنات قذف المحسنات دې لپاره حد دی ګناه کبیره ده. شراب څکلو لپاره شریعت حد مقرر کړی، اتیا جوړې ډوډۍ، دا ګناه دا کبیره ده. نو هغه وایي چې دنیا کې حد یا الله پاک فیصله د اور کړي، دا په ګناهونو کبیرو کې دا. د امام غزالی رحمه الله هغه دا وایي چې کومه ګناه کبیره څه ته وایي چې کوم ګناه سړی کوي، هېڅ ویره ورته نه راځي، هېڅ باک هم ګناه نه کوي. د ګناه په کولو کې انسان زړور وي او دا ګناه کول عادت جوړ کړي، عادت وي، باک هم نه کوي، زړور هم دې باندې ورځي، د الله نه ویر هم د سره د دې په زړه کې نه وي، او په دې باندې نه کېږي چې د الله تعالی یا د پیغمبر اسلام یا د شریعت سپکوالی دی، په دې کې د هغې بې حرمتي ده، د شریعت بېعزتي ده، په دې دا په دین پوهېږي نه او په ګناهونو باندې زړور ورځي، نو دا ګناه کوي، دا کبیره ګناهونه. او کوم ګناهونه چې هغه مثال تا وکړ، متقي خو په تقوا کې د فطرت سستي ده، متقي په تقوا کې د فطرت او سستي دارا ګناه دې وکړه، بیا پښېمانه شو چې هغه کار مې کړی. اوس طالبان دي د اولیاء الله دي، متقیان دي، خو فکر یې نه ورانه کې روان وګوره که نه چینج شي.
چې وی کتلې هغه نو وروسته بیا او تقوا د سستی راغله متصل په ایمان ورته د سبق او د حدیث او ملائکه او خلطه خلق مان کې نیک مان کې هغه غلط او دا ګناه دې باندې خوان نه اخلي ګناه خوان نه اخلي او دې ګناه چې دې په عدالت کې جرم پیدا کړي په یو کار وشو دا کبیره نه ده دا اته نفس خوان کې نه لري خو د نفس سستی د تقوا سستی د وجه یو کار کې وشو دې ته ویل کېږي ګناه کبیره نه ده صغیره او کته ولګي ته اتمان کې درو ورته باندې کې په خیمانه کې نه د شریعت او د دین تحول په اړه نظر دی ویرم د دې چې ګناه کوي دریم قول ابو عمرو بن صلاح رحمه الله هغه دا وی کبیره هر هغه ګناه ده چې هغه لوی وي غټه ګناه ده او په هغه باندې اسلام نوم دې کبیره کې دي یا د دې ګناه توصیف په دې باندې چې دا عرضی لوی ګناه خلوی دا لوی هر هغه ګناه چې لوی او غټه معنا دا دی باندې اطلاق د نوم د کبیره کې او امدار غدا په نسبت سره اطلاق د خلق په عظیم لوی عمر پتا ګناه کوي دا څنګه وداګه د پر اماره علامات چې دې کبیره لري وی ویل چې د پر علامات یو علامه حد چې په کوم ګناه باندې حد وینو دا کبیره او بل علامه الله پاک د دې سره متعلق عذاب د اور نه کړی دا چې سره سبب اور د جهنم کې دا ملایي قرآن کریم کې دې ذکر یا د نبی رسول الله احادیث کې وعید دا ذکر شوی مالکی کې دا کړی درې معلومه دا د سړي د خلک نسبت د فسق دا د سړي فاسق دا فاسق یا دې سړي ته نسبت د چا د لعنت کې چې په دې سړي باندې لعنت نو دا ګناه کبیره ده دا څلور علامې او دا علامې په کې نه وي نو دا دې سړي دا درې قول عمرو بن صلاح رحمه الله څلورم قول هغه ابو محمد بن عبد السلام نو هغه دا وایي چې کله ته معرفت د سنیو د دې کې او دا وی چې ګناه صغیره او کبیره دا کو پیژنم نو څه دا ګناه راوخله او کبائر کې مخکې کا چې دې ګناه فساد دی او کله دې ګناه فساد ګناه راخله دا کبیره صغیره دا بنا کو ګرځول دا ګناهونه په دې باندې بنا ګور چې دې ګناه فساد د کبیره ګناه په درجه کې داخله کم دي چې کم کبائر منسوخ هم دي شریعت کې نبی رسول الله چې دا کبائر دي ته نور ګناهونه په دې باندې پیښ کله دې ګناه فساد دا ګناهونه چې شریعت کې تقریر راغلي چې دا ګناه کبیره دا نه نقصان کم دا څه او که فساد د دې سره مساوي وي یا فساد چې شریعت په ګناهونو ته تغیر ویل دا فساد د دې نه وی نو دا ګناهونه کبائر دي دا فساد د دې نه کم وي دا څه مثلا یو سړی الله تبارک وتعالى ته نور دې نه کنځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کنځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام په قواله کې نعوذ بالله یا د الله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې ذکر یا بیت الله شریف دندګي ورځي هغه چې دینو د بی حرمتي کې د بیت الله شریف یا قران کریم په قاضورات کې اچي وسدا ګناهونه اکبر او کبائر او شریعت تصریح دی باندې د کډلا ګناه کوي دا وجه پر کبائر دي چې د دې فساد چې ګناه کوي دا په وړاندې دي د ګناهونو کبیرونه د فساد دي چې دې نو دا اکبر او کبائر همدارنګه مثلا یو سړی هغه محسن خضر پاک دامن عفیفه هغه خضر چې هغه سره زنات او یا یو مسلمان سړی معنا د خپل نه دی خځه اونو لبل چا او دوی چې خضر سړی منډه وي خضر منډه وي خضر روانه ده چې نه تخ مخه د بل سړی راځي چې د تخت دا سړی ښه
وی له وته کړه او ته ولې کړه و دا سړي دا څه ضروري ولا بل سره راغی هغه ورته نه و یا یو سړی بل په روان دی هغه مونږ نه وی نه تخت دا وته دا مسلمان ونی واغې ته ورته هغه دا قوت هغه دا قوت شک نشته ده چې د مال یتیم د خوراک نه تا فساد دی یتیم مال خوراک ګناه کوي هغه نه دې فساد کې نو تر اولاد سره دا ګناه کوي دا هغه ګناه ده چې یا د خدای د جنازه لپاره چاته ویل یا د سره د خدای لپاره چاته ویل یا مثلا یو سړی دی هغه کافر راولي د مسلمانانو سره د علم نه د مسلمانانو عورات د مسلمانانو کورونو ټولي هغه به حرمتي کی باندې خو علم موجود دی چې د کافر د مسلمان به حرمتي کوي به عزتین کوي مالین غنیمت کوي دا وجنی د دې به احترامي هم کوي دا هر څه کوي به کافر راولي او مسلمان عورات د مسلمانینو هغه وتخاره کوي او هغه جاسوسي کوي دا ګناه د جنت تخفیدلو نه د دې فساد ډیر زیات دی جنت تخفیدل ګناه کبیره ده دا هم ګناه کبیره ده هر حدیث کې د دې ذکر دا نه شي دا نو یو ګناه هغه دا وایي چې څه دا ګناه دا پیش کا د دې فساد د سبب کبائر نذیر یا وسره مسائل دا ګناه کبیره او که فساد د دین کم نو معلومي بنا کبیره نه دا به په کبائر کې داخله نه ده نو ځکه دلته دې لپاره حدث هغه معلوم نه ده نو شهادت زور اصل د مال یتیم دا د کبائر نه ده ځکه اوس مثلا کته ولګي لږ مال وخوري هم ګناه کوي کړي نو خوري هم ګناه کوي د یتیم لږ مال یو پر هم ګناه کې داخل ګناه کوي دې مثال دا چې لکه شراب ډیر اوسي نشه چې په دامه بحث جاری کی او کته یو قطره شراب یو سات کې اوسل دا هم کوي اگر کله په سات کې نه راځي چې یو سات کې شراب اوس کې نشه کېږي نه عقل دې خرابي نه پتا باندې فساد نه راځي لیکن دیم دا ګناه کوي دا تقسیمان دي چې قرآن هغه هم ګناه کوي یا مثال شهادت زور دروغ او گواهی کول ګناه کوي یو حاکم ولګیدل د دروغ او گواهی باندې چې فیصله وکړه نو شاهد زور دې سبب دی نو هغه چې ګناه کوي دا حاکم خدا خپل مباشر دې ګناه شو طریقې الله سره دا ګناه کوي دا په ګناه کبیره کې دا داخل ده هغه دا وایي چې ګناه کبیره نو دا چې اوس د حاکم حکم دا په ګناهونو کبیرو کې ذکر نه راغلی چې شهادت زور سبب دی نو حاکم ته حکم کوي په شهادت زور باندې سره د علم نه دا په ګناه کبیره کې داخل پنځم قول هغه د بعض علماء دا هر هغه ګناه چې هغه کې شرعاً وعید راغلی یا شرعاً حد راغلی یا شرعاً لعنت ذکر شي او د دې ګناه یا هغه ګناه چې هغه فساد د هغه ګناه فساد عمري یا زیات چې څنګه د وعید د نام راغلی یا حد ذکر شوی یا لعنت ذکر شوی هغه فساد د دین ډېر دی یا مساوي دی په وجبیل پس دا ټول ګناهونه دا سبب اگر ته یو ګناه باندې بشرعاً وعید نه راځي حد بنی راځي لعنت بنی راځي او فساد دې یو ځای ځان ګناه لا کوي شپږم قول د ابو الحسن واحدی رحمه الله هغه دا وایي کبیره د هغې دپاره حدث دا نشته بلکې شریعت څه ګناهونه راغستي وي دا کبایر دي او څه ګناهونه راغستي وي دا صغائر دي څه ګناهونه شریعت حکم کړي حد کبیرې دا معلوم نه دي بلکې شریعت یو اوصاف د ګناهونو انواع د ګناهونو راغستي هغه اوصاف د ګناهونو هغې ته کبایر ویلي څه انواع د ګناهونو راغستي هغې ته صغائر ویلي او څه داسې انواع د ګناهونو دي چې هغې توصیف نه دی شوی نو ورته صغائر ویلې شوي دي نو ورته کبایر ویلې شوي نو معلومېږي دا څه ګناهونه چې شریعت دې وصف نه د صغائرو نه کړی نه د کبایرو نو دا هم خامخا مشتمل دي په کبایرو او په صغائرو باندې خو شریعت بیان نه دی شریعت ولې بیان نه دی ګناهونه څه ګناهونه
سی ته ویلي کبایر سی ته ویلي صغائر څو توصیف یې نه کړی دا کبایر دي صغائر دا دی وجه دا ده چې مسلمان باندې مطلقاً د ګناه نه ځان وساتي ولې ځکه مسلمان به ویلي چې نه چې دا ګناه دا کبایر کې نه دا ګناه نه کومه دا کبایر کې نه دا کبایر کې نه نو ټول ګناهونه دا کوي شریعت دې تعین نه ده ولې مثال دا څه نه کړی لکه حدث شریعت ولې تعین نه کړی دې لپاره چې ټول میاشت رمضان کې اخري لښکو کې عبادت د جمعې پورا درې بشي د یو ساعت دعا الله قبلې او تعین نه ده شوی دا ساعت د په دې ساعت کې ټول منډي وي یا ساعت کې هغه دعا کوو معنا دا چې ټول دوی وخت په عبادت کې کوي شکه یو ساعت د یو وخت چې الله دعا قبلې او هغه وخت معلومي تعالی وو ټول راوځي چې راځي هغه دعا کوي د ساعت ټول راوځي او شریعت تعین نه ده معنا دا ټول شپه عبادت کې دی راو یا اسم اعظم د دې تعین نه ده چې الله په دې کې د الله حکمت چې خلق اجرونه ثوابونه ډېر وګړي نو د ګناهونو په عدم تعین کې د الله پاک حکمت دی نبی رسول الله سلام دې لپاره چې خلق ټول هر قسم ګناهونو نه ځان ساتي او په دې کې دا ګناه ټول نه ځان دا وسه او قول هغه بعد علماء دا چې ګناه هر هغه ګناه تسلیوي لیکن دې بار چې اصرار دی وکړو دا کبیره ده چې کبیره ګناه ده او تاسو توبه او استغفار الله دې کوئ دا ګناه دا الله تبارک وتعالى معنا دا چې ګناه سره د استغفر الله سره د توبې نه ګناه نه پاتې کیږي کبیره او چې صغیره ګناه یو اصرار کې باندې کې نو دا صغیره نه پاتې کیږي بلکې دا کبیره ده دا کبیره ده نو دیو جنا حضرت عمر رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنهما هغه غواړي لا کبیره مع الاستغفار ولا صغیره مع اصرار کبیره ګناه سره د استغفار نه لري دا څنګه ولکې استغفر الله چې بهر دې ما راځي نه استغفر الله توبه دا معنا ده چې شرعي توبه نه توبه ورته ګناه کبیره ختم ته اقرار په ګناه باندې کې صغیره نه پاتې کیږي دا کبیره ده دا کبیره دا کبیره معنا دا چې ګناه کبیره په ستونه باندې محو کیږي ګناه صغیره په اقرار باندې دا کبیره ده دا کبیره ده څنګه اصرار حد لري چې ته دا ګناه صغیره دومره باندې اخري دا ګناه صغیره په دې باندې سره پات نه شي دا دې ما په تر دا ګناه چې بالکل ګناه ته ګناه وینا دا ګناه باندې سره پات نه کې چې دا ګناه ده او بار کې دا څه ګناه دا کوي دا کبیره اگر که صغیره ده او څه په دومره دراوړې دومره پات نه کې چې د سره ګناه د تکراری انداز په باندې ورته نو دا ګناه نو دا کبیره او یا معنا دا د امر بن صلاوي د اصرار دا معنا چې ته چې کوم د دې ګناه ضد ده هغه د سره استعمال د ګناه ضد چې ګناه ختمي هغه توبه ده سره باندې صغیر ګناه ده اگر لته چې دی به دې اراده شته چې به عقیده دې کله کله چې دا په څه دوام ورو دا ورې کو دا صغیر ګناه ده خدا کبیره ده دا هغه ګناه کې داخلي چې کوم ګناهونو ته کبیره عظیمه ویل شوی ده نو دا ګناه چې دې ګناه د توبه سره وباسي نه اراده عزم د کولو د ګناه عقیده اداره چې په فعل د اصرار او کومه د فعل په همیشه د پاره کومه بس دا ګناه دا کبیره ده ولی ځکه دا هغه ګناهونو شریعت توصیف د کبایر کړی یا د دې ګناه چې عظیم وي په هغه ګناه کې داخل ځکه چې ګناه صغیره دی باندې اصرار نه ګناه باندې بدلورتیا نه کوي دا وړه ګناه ده چې سړی دی مانځ کې د مشتبهات
لحاظ سره اثر ورورو په مکروهات کې واقع شي مکروهات لحاظ اثر هغه چې دینو په حرام کې واقع شروع درجه په درجه دغه څه ګناه چې په هر قسم ګناه وي توبه وکړي عدم بقیدا ګناه نه کوي په دې باندې اسلام نه کوي بلکې چې اراده کې دې ته مخاف نه کوي الله تبارک وتعالى ګناه دا نه نو دی وجه نه دی دا وایي علماء وایي چې ګناه صغیرہ په اقرار باندې کوي دې ګناه کبیره په استغفر الله باندې دا محوتيږي او دا ختمي او قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا موافق قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا صلاة الاستقامة الليل يا بقو معنا حلاکت دے چاہا حلاکت انجلی انسان سے جنابا حلاکی نو دا دین ازاد ازان کو ساتھ مجھے پیغمبر السلام تقوص شروع بلے یا رسول اللہ وما قلنا قال اشرک بالله والسحر شرک بالله او من سحر ہر اثر عجیب کا سحر بلے تھی وشرح في كل فعل عجيب حرفين جناشناوي مستعان في تحصيله جمداد ومرشي فتحصيل دي چاہتے سے کہیں دان میں دیکھے خیالی بنا شیطانان رب امداد ومرشي او تک سے حرام کرتے ہیں دیو جن امام مالک رحمہ اللہ وی سحر کفر ہے ساحر کافر ہے اور بتوبے ہوئے سنن توبے قبل ولشي توبے نہ کرتے سحر کفر ہے ساحر کافر ہے احناف وی دا سحر په واسطه د فعل شرکی باندې یا دا جادو دا سحر په واسطه د فعل کفر قول کفر باندې دا کفر دا افعال په کې شرک دا قول په کې چې هغه قول په طریقه کې نو دا کفر په واسطه د ګناه کبیره دا افعال استعمال کارونه چې هغه کبیره وی بیا ګناه کبیره دا په وکړ کبایره دا په شان د کبایره ودا دا په کبایره سحر دام کبائر کے داخل اور بعض جمهور علماء جدی تعلیم تعلم دوار حرام سحر حرام مختار کبائر تعلیم حرام دی اور تعلم حرام بعض وینا تعلیم حرام دی تو دې لپاره دت بدیر سرا د پیجنې چې د سحر او امدار غاد اولیاء او د کرامت په مابین فرق کوي دیمه چې دا سړی دا کار کوي دا سحر دی او دا نیک سړی ولی دا کار کوي دا چې دنو کرامت دی دا سحر نه دا په باندې په پیژنه نو دا چاته او د ټول علماء وایي چې نه دا حرام دی ځکه سحر اثر عجیب هر اثر چې هغه عجیب او ناشنا وي د سحر به نه یو دا کوي ځکه ساحران دا چې دنو هغه مثال هغه کولږي او په یو چې دنو ډډوي باندې باندې ولال او خلق تداس دین تخیف یو وردا ما وچکړې دوه لاسو باندې وچکی او په ټول چې باندې نیولې دا څومره باندې ورکړ دې باندې وچکړې هغه په باندې ولال وچکړې اثر عجیب دا د مثالو کې کړي دا ته وی ګور دا کوم دې کړي راو ورته ما ته چې دې ویان نو د سعودي په څیر راو ها شابهراو پلاک پلاک چې روي اواز راځي دا راستا ټول لیان اسلام سماته کاردار اپ نه پیژني خاطر پیندرونی ټول دنیا په دې ورته ولا مارو منډه پلانینګ کې نه راو د کراچي پلانینګ کې ګورونه یې اړتري پلانینګ کې نه راځي هغه یو څه دا اثر عجیب دی چې څه ویلي دغه هغه د پینځو په اواز خراشي ویلو کې تمام ورچی دی او تاسو په درخوا او په دې نه په یو پیریډ کې حاضرې نو چې حاضرې نو موږ پورته دی چې هغه پورته وی او خلک چې دا په وینو کې دې په نوې په شای او په څو روان دی وی بهار یو څو دا د ناس سره کې سحر جادو نه او څو کې سحر جادو کې عرب له حرامي دی نه دې زمانه چې څو سحر جادو کې په حرامي دا د ناس سره دا د سحر دی هر اثر عجیب ته حیران تاسو ملا ستا پکې راو درو بس دا د بګي پکې بدل لوش چې ناشنا تلې
تعلیم بلای یو کلی لیدلی نیه بخطشتا دا ما بخیرشتا نی بغانتا بزاد نی بغانتا بزاد دا سیح اگه نباد دیو راوز دیتا یوزی کیوزیش دیتا اطلاع اللہ تصاری کمانا پاسا هر اثر عجیب دا سیح عجیب زمان کو مطلب بانے جدید تعلیم اور تعلم دا دوان حرام دے جاتے ہیں بعض علماء جدید جواب ورکړي هم چې د سحر او کرامت تاسو باندې وقال الذي حرم الله الا بالله والطمانينه والسرور والتوليه والحمد والرد والسلام ذات المؤمنات مونو خدي هغه خدي الغافلات چې دا غافلې وي نا خبرې وي او باندې چې نه د ګناهونو محسنات افایې وي غافلات دي د فواحشنا دا واجبي احسان او شرع دي د دې نو یو حفظ دي د اسلام له نکاح تجوید او حریت دي دې باندې راځي معنا دا هغه دي واقعات چې دا خود دا حفظ دي چې پاک دامني الغافلات دي نه خبر وي د چانه د ګناهونو او مؤمنان وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الشهاب عن شعب بن ابراهيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من السماء شرب الرجل والديه قال يا رسول الله وهل يشرب الرجل والديه لا تنزل كوزا انا زمان ترى بتاع بيدا ابو تقصد وهل يشرب الرجل والديه دا رسول مو پیدا کیږي چې موږ پلان ته تنظیم سوبل نو دې سره راو یا سوبو امر رجلي سوبو باباو چې پلان ته تنظیم کیاره څنګه ته تنظیمي ولا سوبو امور ولا سوبو امور هغه چې موږ ته تنظیم کیاره هغه تاسو سبب شي دا قرآن کې دا څنګه هغه زمانه سره وي او زمانه کې مشتدا چې دا موږ پلان ته تنظیم او بدر تبدیل څه زمانه زمانه ها ماده مدرسې ته وي نوې زمانه ده او دا څنګه په کې دماغ خراب او دا څنګه یو د ورته پښتو کې نه سره دا تدل وي دا هغه زمانه مطالعه معنا چې دی یو نه سبب وي په پاره وفي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مسلم وبشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن مالك بهذا الاسناد مثله باب تحريم الكبر وبيانه باب بيان التحريم الكبر او باب بيان الكبر کې کبر څه دی ویلي او دا کبر حرام دی کبر حرام دی او کبر څه وفي قال حدثنا محمد بن مسلم ومحمد بن بشار وابراهيم حديث عن الجامع سندنا چې اول ذکر دی نو په دې ضعیف سند په دې کې څه باریکي نو دا نو هغه یو دا چې په دې سند کې نو تابعین دي بعد بعض مروي هغه دې او روایت نقلي کا عمش ابراهيم عثمان دا درې وړاندې تابعین دي او بعض نه لیکل یو دا ویم دا سند چې راغلی دا دویم سند د منجام نه حرف دا ټول څو راویان راغلي دا ټول د کوفي دا اوسېدونکي نو دا څنګه کوي قال عن يحيى بن محمد قال كنا حدثني يحيى بن محمد قال اخبرنا شعبة عن ابي بن عن سيدنا بن عمرو القيسي عن سليمان بن ابي عن محمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كانت التي قال قال رجل جو سيدي مداخله من سيدي السلام عليه سوي ماجد بن مرارة رضي الله عنه سوي عبد الله بن عمرو بن عاص يا معاذ بن جبل رضي الله عنه يريد ان الرجل يحب سيدنا فضيل يكون سوء حسنا كما جمال يستوي ونعل حسنة كما تفنيش يستوي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الله پاک جمیل ہے جمال خوخی ان الله جمیل الله جمیل ہے یا معنا دا ہر یو کار الله تبارک و تعالی حسن او جمیل ہے الله کم کار کوي هر یو کار الله حسن او جمیل ہے ولہ الاسماء الحسنى الله تعالی صفات جمال او کمال ثابت دي
الله جمیل دے ہر یو کار اللہ تبارک و تعالی حسن او جمال والا دے یحب الجمال اللہ جمال کو کئی او یا جمیل کو معنی دے جمیل کر دے ان اللہ جمیل اللہ جلیل دے لوی ذات دے یحب الجمال اللہ تبارک و تعالی جمال کو کئی یا جمیل کو معنی دے نور کر دے جمیل کو معنی دے ترغیب کر دے ان اللہ جمیل اللہ تبارک و تعالی مالک نور دے اللہ مالک دے تازگی دے او اللہ تبارک و تعالی جمال کو کئی یا جمانا اللہ جمیل دے اللہ تبارک و تعالی تاسف کارونو کی اللہ تعالی تاسو سرخ گئی اللہ تاسف افعال کارونو کی جمیل الافعال بکم اللہ پاک تاسو سرخ افعال کی اللہ تبارک و تعالی تاسو تاسو نظر کی افعال کی اللہ پاک تاسو فقاق عمل بانے مکلف کی چاہا آسانوی فقاق عمل بانے اللہ تاسو مکلف کی چاہا کی سرتی بھی تاغ عمل کی آسانوی یوکی شکر کی بانیوات سے ثواب سے تبیر ملائے گی او آغا عمل کے ساتھ طاقت نوی او اللہ سے تنوی چیزا کاروبار تحلیق کی معنی کاف رینشی اللہ پاک جمیل دے یعنی اللہ پاک جمیل الافعال جبیرکم اللہ تبارک و تعالی بل نظر کی تاسوتا اللہ پاک تاسوبان لطف فضل و کرم دے ذکر چکم شیطا سے کولشی فقا بھی تاسی مقدم دے نا دا دیکھی چیزیں کبر نشترے الکبر بطر الحق وغمت الناس کبر کتوی لکی بطر الحق تفکول الحق انکار کول الحق نبی حق نا انکار تکبر دو وجنا یا زان دوی گانی یا دوی دو وجنا حق مثلا منی نا انکار کردی تکبر وغمت الناس او حقیر گرن خلقو غمت الناس حقیر گرن خلقو خلق حقیر گرن او دان وچت گنے کی تکبر ویلے کیگی یہ تکبر دا ویلے کیگی بدی وجنا بل سوک بدان نحقیب نگرے حتی جو کافر او مشرک حمدانگا جناور او سپیدی دا بدان نحقیب نگرے بدی حقیب گرن ہم دا کبر دے او کبر سے داخل دے او کتوے جو کافر بدان نحقیب نگرے حتی قرآن کریم کہ لوی لعبد المؤمن خیر من مشرک اور تعالی سے مشرک ہم حقیق ہو معنی دادا یو په اعتبار محال انجام سره یو فی الحال قاتل مشرکان حقیق د مسلمان کا نسبت کوي او په اعتبار محال انجام سره کافر ته چې نو حقیق غنل دی وخت دا خبر ځکه دا مصیبت نه لګي چې دا مشرک د محال انجام په اعتبار سره دا مو چې د دې نه افضل دی د کافر نه افضل دی ذکر د محال او انجام په اعتبار سره د ساوین افضل دی د میخ نه افضل موجود سپین افضل دی حالانکه د محال انجام معلومات نشته دي چې دې شی معاملہ بالعکس شي څنګه مسلمان هر څه ته د احکام او کې دې شي تفصیل په خوېږي دلار چې د اسلام نه یو کار کوي هغه کافر مشرک دې شي مسلمان شي اسلام راوي دا خاتمه خراب شو هغه قشوه نو معال انجام په اعتبار نقصان هغه تب انت د سارونه خشي چې تا معال انجام د ایمان باندې ایمان باندې نیوي نو دې د سارونه تاسو نشته اینه تاسو نشته او انسان نه تاسو شته الله ورنه تاسو کوي ها چې تاسو نه وشو تاسو ولګي نه چې دا وړي راځي او کني هغه څه به خاوري شي هغه ساري به خاوري شي هغه معنی کوي او چې نه لار جهنم ته ودی په جواب انجام سره تفصیل کتاره راځي نو ځکه او د قران کریم کې چې عبد مؤمن ته بهتر ویل شوی دی دا د معال او انجام په اعتبار سره معال انجام یعنی مؤمن انجام سره جنت دی کافر انجام مشرک انجام خراب دی جهنم ته دی او په هر حال البته نفس کفر نفس شرک په هر حال د نفس ایمان له حقیر هغه حقیر دی نو دا حقیر دی ولیکن دې حقارت دی او کافر مشرک نه د البته انجام او د معال پته لګیږي نه نفس کفر او شرک د مؤمن نه دا حقیقي ایمان نه دا حقیقي حقارت دی او ایمان تعالی تبارک و تعالی عزت دا او وفي قال حدثنا جابر حدثني وطول سعيد كلا معنى شيء قال إن جاء أخبرنا
عن الأعرج عن إبراهيم عن عائشة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل. نو دلته دې معنا دا ده چې یا دلته مراد چې یو سړی په زړه کې تکبر وي نو حدیث کې راغلی چې جنت ته به دا داخلېږي نه او جنت ته به نه ننوځي. یا دلته مراد د تکبر نه تکبر د ایمان نه یو سړی کبر د ایمان نه چې ایمان نه راوړي نو شک نشته چې دا به جنت ته اصلا داخلېږي نه دا سړی جهنمي. او یا معنا دا ده چې دې په زړه کې چې کوم سړی زړه کې کبر وي دا به جنت ته نه داخلېږي. معنا دا ده په وخت د دخول د جنت کې د دې د زړه نه دا کبر دا وویستل شي. ونزعنا ما في صدورهم من غل د دې زړه نه کینه حسد ارض وقول صفا ستره به جنت ته داخلېږي جنت ته داخلېږي. نو دې دا معنا څه مراد ده ځکه دا تعبیر په دې کې ځکه حدیث کې نه راغلی ده د کبر نه هغه کبر چې خلک حقیر غني خلک کته غني د په حق کې چې ته حق د فکې نو دا معنا ده. د به دې اعتبار باندې معنا بدل شي چې کوم سړی په زړه کې کبر وي خلکو ته حقیر غني خلک کته غني د په حق دی دا سړی بدون د مجازات نه جنت ته داخلېږي نه یو د بدی ته جزا ملويږي نو هغه نو رست به جنت ته داخلېږي اول الامر کې داخله دي نشي. معنا دا نه به داخلېږي جنت ته د متقیان سره اول الوهلت د متقیان سره مؤمنان سره جنت ته داخله ولې نشي او امدار را ور ته باندې داخله ولې شي هغه سړی چې د هغه په سره کې د اوریدان عمر ایمان دلته مراد د دخول د کفار نه مراد دی هغه دخول د خلود نه مراد دی یعنی مسلمان په سره کې د شرشم اوریدان عمر ایمان وی دا به همیشه په جهنم کې دی آخر الامر براوي جنت ته برابري. دا معنا د مراد نه ده چې اوریدان عمر ایمان ورته وی د سره جنت جهنم ته سره داخلي نه دا به جنت ته داخلي نه الله تعالی هر څه وته معاف اول وخت نه داخلي تمام شي جزا به ورکول کیږي او د کافر په شان ته مسلمان چې اوریدان عمر ایمان وی دا به مخالف النار دی چې همیشه په جهنم کې دا پاتې شي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن حبان بن سلمة عن سعيد عن ابراهيم عن عبد الله عن